بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے سبق نمبر 247 ته او الدرس السادس والستون 66 نمبر درس ته. په دې درس کې مونږه د اولم پکې د الفاظ معنی ویلې وي او ما هغه د الفاظ معنی که مونږ ته صحیح طریقې سره یاد نو دلته به مونږ په جملو کې استعمالولی شو. نو څه جملې را راکړي دي. شهور د شهر جمع ده. شهر یوې میاشت وي، شهور بیا ټولو میاشتو ته وي. نو شهور السنه د کال میاشتې، سنه دا کال ته وي، سنتون کال ته وي، د کال میاشتې. شهور السنه د کال میاشتې. فی السنه کال کې 12 دولس ته وي. فی السنه 12 کال کې 12 شهرن میاشتې وي، کال کې 12 میاشتې وي. وهي او هغه د هغې نومونه محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولى، جماد الثانیه، رجب ته وي، شعبان ته وي، رمضان ته وي، د روژې میاشت ته وي. شوال دا د شوال میاشت ته وي، د روژې نه پس چې کومه میاشت وي. ذوالقعده دا د ذوالقعدې میاشت ته وي، د حج د قربانۍ د میاشتې نه چې کومه مخکې میاشت وي. او ذوالحجه دا د حج میاشتې ته وي چې په هغې کې خلک قرباني هم کوي په 10مه ورځ باندې. نو دا 12 میاشتې دي د کال. نو موږ ته وایي فی السنة 12 شهرا، په کال کې 12 میاشتې دي. وهي محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولى، جماد الثانیه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. نو دا 12 میاشتې دي. اوس وایي صام یصوم دا د فعل مضارع اوله صیغه ده. یصوم معنا ده روجي نیسي. څوک نیسي؟ المسلمون، مسلمانان. یصوم المسلمون، مسلمانان روجي نیسي. فی رمضان المبارک، پر رمضان المبارک کی، فی رمضان المبارک، رمضان المبارک کی مسلمانان روجي نیسي. وهو افضل الشهور، وهو او دا د رمضان میاش افضل د ټولو نه بهتره ده. الشهور د میاشتو، د ټولو میاشتو نه بهتره ده. افضل الشهور د ټولو میاشتو نه بهتره ده، د ټولو میاشتو نه بهتره ده. شهور د شهر جمع ده. افضل معنا د ټولو نه بهتره، ټولو نه اعلی. وفیه او په دې رمضان میاشت کې، وفیه او په دې کې نازل شوی دی، راکوز شوی دی القرآن الکریم، قرآن کریم. د اسمانونو نه قرآن کریم په رمضان مبارک کې نازل شوی دی. بیا ما په دې کې په تفسیر د قرآن پاک په تفسیر کې چې کوم زموږ تفسیر شروع دی په هغې کې ما خبره کړې وه چې قرآن پاک څو ځل نازل شوی دی او په کومه طریقه نازل شوی دی. نو هغه ما به د تفسیر په درسونو کې کړی دی. بدأ یبدأ معنا ده شروع کېدل. نو تبدأ معنا ده شروع کېږي. الدراسة درسونه. تبدأ دا د فعل مضارع د واحد مؤنث غایب صیغه ده. تبدأ څلورمه صیغه ده د مضارع د ابتدا نه چې ګردان شروع کی. یبدأ، یبدأان، یبدؤون، تبدأ د واحد مؤنث غایب صیغه ده. نو دلته کې د الدراسة مؤنث ته ځکه ورله د واحد مؤنث غایب صیغه راواغسته. نو تبدأ شروع کېږي. الدراسة سبق درس، تعلیم، سبق. فی المدرسة مدرسه کې. فی شوال په شوال میاشت کې، په شوال میاشت کې. نو تبدأ الدراسة سبقونه شروع کیږي. فی المدرسة مدرسه کې، فی شوال د شوال میاشت کې. نو که تاسو خیال هم کړی وي زموږ د مدرسو په شوال د روژې د میاشتې نه پس په 10مه 12مه میاشت باندې داخلي شروع شي په 10مه 12مه ورځ باندې. نو هغه د شوال میاشت وي. دا د ورکوټ یو اختر ورځ چې کنه نو په دغه ورځ باندې 1 شوال وي. رمضان نه پس د اختر اول ورځ دا د شوال اول ورځ وي، د شوال د میاشتې. نو تبدأ الدراسة سبقونه شروع کیږي، سبق شروع کیږي. فی المدرسة مدرسه کې، فی شوال په شوال کې، د شوال په میاشت کې. وتنتهي او هغه ختمیږي، یعنی دغه سبقونه ختمیږي. دا تنتهي کې هي ضمیر دی دراسه ته راجع دی. تنتهي او دا دراستون چې دا ختمیږي، دا سبق ختمیږي. فی شعبان د شعبان په میاشت کې.
نو که تاسو خیال کړئ زموږ مدرسو کې په 10 شوال باندې داخلي شروع شي، په 14 13 شوال 6 شوال باندې مدرسې کې سبقونه شروع شي او بیا پورا کال سبقونه وی په دې شوال د رجب په اخره کې د شعبان میاشتې ته نږدې سبقونه ختم شي، بس په 1 شعبان نواله په 5 شعبان پورې امتحانونه وشي، نو دغه پورې سبقونه وي. والاجازه اجازت او عطله او اجازه دا دوانه چوټی ته وای، عطلم چوټی ته وای، اجازم چوټی ته وای. ښا چوټی یا داسې ټی ولیکه، نو چوټی ته عطلم وای، اجازه هم وای. نو اوس وای والاجازه السنويه فی المدرسه شهران، په کال کې په مدرسه کې د کال دو میاشتې چوټیانې وي. والاجازه او چوټیانې السنويه د کال په کال کې چوټیانې فی المدرسه په مدرسه کې شهران، شهر یوې میاشتې ته وي، شهران 2 میاشتو ته وي، 2 میاشتې چوټیانې وي، او مدرسه کې سالانه چوټیانې 2 میاشتې وي. والاجازه السنويه سالانه چوټیانې فی المدرسه مدرسه کې شهران 2 میاشتې وي. تبدأ معنا شروع کیږي، تعلیم شروع کیږي، سبق شروع کیږي. من نصف شعبان، من نصف چوټیانې شروع کیږي. اجازه چې اجازه دا مؤنث دی، دې لپاره دا تبدأ مؤنث راغی. نو چوټیانې شروع کیږي من نصف شعبان، د شعبان د میاشتې په نیمه کې. ٹھیک شو، دا دې باندې کړي د شعبان د میاشتې نصف نه شروع کیږي چوټیانې د شعبان د میاشتې د نیمې نه شروع کیږي، نیمې نه یعنې 15 ورځې چې شعبان پوره شي هغې نه پس بیا چوټیانې شروع شي. وتنتهي او چوټیانې ختمیږي. وتنتهي کې هي ضمیر د اجازې ته راجع دی. وتنتهي او چوټیانې ختمیږي الى منتصف شعبان، الى منتصف شعبان د شعبان د میاشتې په نیمه کې، د شوال الى منتصف شوال. نو د چوټیانې د شوال میاشت چې کوم د ورکوټي اختر نه وروسته د ورکوټي اختر په 15 ورځ باندې بیا چوټیانې ختمې شي. د ورکوټي اختر نه د روژې نه 15 ورځې مخکې چوټیانې شي او د اختر په 15 ورځ باندې بیا چوټیانې ختمې شي. نو دلته کې وتنتهي او چوټیانې ختمې شي الی منتصف نیمایي شوال، د شوال په نیمایي کې چوټیانې ختمې شي، یعنی 15 شوال پورې چوټیانې ختمې شي. اوس دلته موږ له استفهامیه جملې راکړي دي، دغه طرف ته سوالونه دي او دې خوا موږ جوابونه ورکړي. نو موږ نه سوال تپوس کوي، وایي کم شهرن، څو میاشتې دي فی السنة کال کې، کم شهرن فی السنة کال کې څو میاشتې دي. نو موږ جواب ورکو فی السنة کال کې 12 شهرن میاشتې وي. ٹھیک شو. اوس بل سوال کوي، ما هو الشهر الاول، اوله میاشت کومه یوه ده؟ ما هو الشهر الاول، اوله میاشت کومه یوه ده؟ اوله میاشت کومه یوه ده؟ مونږ جواب ورکو، وای الشهر الاول، اوله میاشت، الشهر الاول اوله میاشت هو محرم، هغه د محرم میاشت ده، او اسلامی محرم میاشت ده هغه اوله میاشت وي. ایو شهر هذا، دا کومه میاشت ده؟ دا چې اوس کومه شروع ده موږ نه اوس تپوس کوي دا کومه میاشت ده، نو موږ ولې جواب ورکو که ربیع الاول میاشت وي نو بیا ورته موږ جواب ورکو هذا ربیع الاول، هذا ربیع الاول. او اوس چې دی، اوس چې موږ دا کوم درس په کومه میاشت کې اوس کوو نو دې ته د شوال میاشت وایي، نو موږ ورته د ربیع الاول په دغه باندې ووایو، په ځای باندې ووایو هذا شوال، هذا شهر شوال، هذا شهر شوال، دا د شوال میاشت ده. اوس بیا رانه تپوس کوي، وایي متا معنا ده کله، یصوم معنا ده روژې نیسي، المسلمون مسلمانان په کومه میاشت کې روژې نیسي؟ نو موږ جواب ورکوو، وایي یصوم المسلمون، مسلمانان روژې نیسي فی رمضان المبارک، په رمضان المبارک کې. ٹھیک شو. بیا به تپوس کوي متا یحج، متا یحج المسلمون، مسلمانان کله حج کوي، کومه میاشت کې حج کوي؟ نو موږ جواب ورکو یحج المسلمون، مسلمانان حج کوي فی ذو الحجة، په ذو الحجه کې. ٹھیک شو.
اوس بیا رانه تپوس کوي متى تبدأ المدرسه مدرسه کله شروع کیږي فی الجامعه یونیورسټی کې یا دا مدرسه په ځای باندې دراست دی ها متى تبدأ الدراسه متى تبدأ الدراسه دراسته متى تبدأ الدراسه تعلیم کله شروع کیږي تبدأ معنا شروع کیږي متى معنا کله او الدراسه تعلیم ته وي سبق ته وي سبق کله شروع کیږي بالجامعات یونیورسيټي کې جامعه یونیورسيټي ته وي کلیه کالج ته وي او مدرسه دا سکول ته وي نو سکول ته وي او دینی مدرسې ته مدرسه وي ټیک شو او بالجامعات غټ جامعه ته وي غټ یونیورسيټي ته وي نو موږ ول جواب وکاو تبدأ الدراسه تعلیم شروع کیږي تبدأ الدراسه سبقونه شروع کیږي فی شوال په شوال میاشت کې اوس بیا تاسو کوي ومتى تنتهي معنا ختميږي ومتى او کله تنتهي ختميږي الدراسه سبق تعلیم کله ختميږي نو موږ جواب ورکو تنتهي الدراسه تعلیم ختميږي تنتهي الدراسه تعلیم ختميږي فی شعبان د شعبان په میاشت کې بیا سوال رانه کوي وای متى تبدأ الاجازه متى معنا کله تبدأ معنا شروع کیږي الاجازه چټیانې کله شروع کیږي مونږ جواب ورکو تبدأ الاجازه چټیانې شروع کیږي من منتصف شعبان د شعبان په نصف کې یعنی 15 شعبان نه چټیانې شروع کیږي بیا رانه تاسو کوي ومتى تنتهي او هغه کله ختميږي یعنی هغه چټیانې کله ختميږي نو موږ جواب ورکو تنتهي چټیانې ختميږي الى منتصف شوال په نصف شوال باندې یعنی نصف شوال باندې چټیانې ختميږي ٹھیک شو جی نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس سکرین شاټ ځان سره واخلئ د دې دا معنی ولیکئ او په دې طریقه باندې ولیکئ او ان شاء الله یو ځل بیا دوباره واورئ تاسو په دې سبق باندې ډېر ښه پوه شئ نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس په اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام